بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى فضل سرا او الله تعالى کرم سرا نن فاسد دار العلوم کې د ماقام نه بعد باقاعده درس قرآن آغاز وشو. هغه د استادانو په مشوره باندې او د بار مطالبه باندې چې هر دلته طلبه کرام دي دلته یو اجتماعي طور باندې ترجمه شروع شي نو خبري هغه کله سهار نه یې کله ماسپښین نه او بیا موږ دا سوچ وکړو چې ترجمه کوو نو طلبه کرامو ته فایده رسي د هغې سره موږ عوام الناس ته فایده ورسي نو خبري نو موږ د ماقام د مازه نه پس د دې ولې نه شروع وکړو چې کوم د دکانداران دي که بالفرض هغې فارغ شي او بیا پکې کېناستل غواړي نو دغه 10-15 منټې درس ته روزانه ورکوي نو په ورځ کې خو دغه 10-15 منټ لږ دي خو د دې په زندګۍ کې او په ژوند کې انقلاب راوستلو دپاره دغه 15 منټه چې دی ډېر شي نو د دې وجې نه موږ د ماښام نه پس د دې درس آغاز وکړو چې د دې درس د وجې نه هغه په دې مدرسه باندې نورانیت او برکات راولیږي او په بازار او معیار پړ باندې هم د دې انوارات او برکات راولیږي نو ډېره به ښه انشاءالله. بله که زما یو مور زما د معاشرې یو فرد یو دکاندار هغه که د دې قرآن نه لږ څه هدایت زده کړي یو حکم د قرآن زده کړي څه تعلیمات زده کړي مخې ته په خپل کور کې هغه هدایات ورسوي هغه تعلیمات ورسوي احکامات د الله تعالی د قرآن ورسوي د هغې په وجه باندې هغه کور کې به لږ انقلاب او تبدیلي راشي نو یو ساس کې او یو خطرې نظریات جوړېږي نو څه پته لګي د دې لږې هدایات او تعلیمات ته انقلاب په معاشره کې راشي او تبدیلي راشي او دا معاشره د بدې نه یو ښه طرف ته روانه شي نو زمونږ به هم ژوند برابر وي او د ټول انسانیت به هم ژوند برابر وي. قرآن مجید یو داسې کتاب دی د الله تعالی چې دا کتاب څوک په زړه کې کښېني نو د هغه زړه منور وي د هغه په زندګۍ کې انقلاب راځي او چې څوک د دې قرآن نه لرې ځان ساتي نو حدیث کې راځي چې ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وایي هغه زړه چې په هغه کې د قرآن څه حصه نه وي نو هغه د خراب کور په شان دی هغه د خرابو کور په شان دی نو موږ راځئ چې دا زړونه چې دی دا د خراب کور نه وباسو او یو بنګلې جوړه کړو یو منور زړه د دې نه جوړ کړو خراب نه جوړه قرآن کې په حدیث کې راځي من تعلم القرآن وعلمه من تعلم القرآن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وبهترین په تاسو کې هغه کس دی چې هغه په خپله هم قرآن زده کړي او بیا یې مخې ته په معاشره کې هغه ورسوي بل چا ته وښیي نو دا تاسو کې بهترین کس دی. زه غواړم چې تاسو په دغه حدیث باندې عمل وکړئ تاسو کې یو هر فرد په دې حدیث عمل وکړي چې من تعلم القرآن په خپله یې زده کوي او بیا کوم چې څه زده کوي کور ته ورسوي په کورونو کې یې زده کوي نو تاسو به مسلمانانو کې بهترین فخر بلکې راځي حدیث کې الماهر بالقرآن مع الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وایي هغه کس چې هغه ماهر په قرآن کې ماهر وي هغه د ترجمه ورځي هغه د تفسیر ورځي هغه په هر دغه کې د قرآن ماهر دی نو دغه به د قیامت په ورځ باندې هغه د ښو خلکو
سره وي چا سره وي د نیکانو سره وي او هغه کس چې قرآن کوي تلاوت کوي او قرآن کې چې دی هغه خلی او په هغه باندې ګرانه کوي خو دا ګرانۍ باوجود هغه قرآن مخې ته وایي چې یاره زه تلاوت کوم نو وله اجران هغه دپاره دوه اجرونه دي یو د تلاوت اجر او یو د دې مشقت اجر د مشقت او د تلاوت اجر دواړه چې دی هغه که څوک یې نشي ویلی نو بیا هم کوشش کوئ او که چا نه یې زده کړی نو زده کړئ او که زده کولو کې ورته محنت کول پکار نو محنت او مشقت برداشت کړئ زده کړئ صحیح ده واقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مسلم شریف روایت ده وایي قرآن مجید تلاوت کوئ وایي ځکه چې دا قرآن مجید به د قیامت په ورځ باندې وایي د قاري دپاره چا چې دې قرآن تلاوت کوو د هغې لپاره به شفاعت کوي څومره غټه خبره ده د ورځې موږ یو 15 منټه قرآن ورکوو تلاوت کوو نو قرآن مجید به د قیامت په ورځ زموږ لپاره شفاعت کوي چې قرآن مجید شفاعت وکړي نو هغه بیا نه رد کېږي هغه بیا نه رد کېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله چې بخښونکی مهربان دی یا بے حد مهربان دی نهایت رحم کوونکی دی بے حد مهربان الرحمن چې رحمت کوونکی دی رحم کوونکی په دنیا او په آخرت کې دی الرحیم چې په دنیا او آخرت کې خاص طور باندې رحم کوونکی دی په چا باندې په مؤمنانو باندې د رحیم رحمت چې دی هغه د مؤمنانو سره خاص دی الحمد لله رب العالمين الحمد دا سوره فاتحه دا صدا سوره فاتحه دا سوره فاتحه ولی وای ځکه چې قران مجید شروع د دې سورۃ لکېږي فاتحه وای چابي کولاوون کتاب فاتحه څه وایو فتح کون کتاب یعنی کولاوون کتاب او د قران مجید شروع د دې سورۃ لکېږي نو د دې وجه نه دې څه وایو سوره فاتحه عرب کې دا دغه دی چې عرب کلم عادت اداره چې کلم په یو شیز کې هغه خصوصیات ویني دا خصوصیت په وجه باندې هغه نوم هغې له ورکوي نو دا شان د سورې فاتحې چې دی هغه خدای بیانونه دي سورې فاتحه هم ورته وایي ام الکتاب هم ورته وایي سورۃ الصلات هم ورته وایي سورې فاتحه ورته ځکه وایي چې موږ دغه قرآن مجید کې شروع کېږي او سورۃ الصلات هم ورته وایي ځکه چې په هر موږ کې دا ضروري ده په هر موږ کې سورې فاتحه ویل ضروري دي او دې ام الکتاب په څه ورته وایو ام الکتاب یعنی د قرآن مجید دا مور ده چې دنیا دی ځکه چې قرآن مجید کې چې هغه توحید او رسالت په اړه ذکر شوی دي او دلته چې الله تعالی د خپل حمد یعنی د توحید نه دا شروع کړی دا او دې ام الکتاب ځکه ام الکتاب ورته وایي چې هغه باقی دا کتاب چې قرآن مجید دا دینه خو شوی دی مکی د چې د مکی بل نوم څه دی ام القرى څه ورته وایي ام القرى نو چون کې مکه چې دی هغې نه دا باقي ځمکه چې دی الله تعالی جوړه کړې ده د هغه ځینه غوره شوې ده دا باقي ځمکه نو ځکه ورته هغې ته ام القرى وایي قرى د قریه جمع ده یعنې کلي نو دا باقي کلي د مکې نه غوره شوي دي نو دغه شان دې ته ام الکتاب وایي د دې نه دا باقي کتاب جوړ شوی دی صحیح ده د دې صورت چې دی فضایل خو ډېر شی دي چې بهی په څه باندې پاکې دا عقیده چې یاره دا الله تعالی طرفه نازل شوی دی دا که زه په یو مرض باندې دم کوم نو الله تعالی به د دې په برکت سره هغه مرض زما ختموي نو سوره فاتحه هم یو داسې صورت دی چې د دې باره کې راځي چې حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یاره موږ یو سفر کې روان وو نو په هغه سفر کې داسې وشوله چې یو وینځراله باندې غلام وینځراله هغې ویل چې یاره زموږ سردار چې دی هغه لړم چیچلی دی او راشئ تاسو یې دم کړئ او زموږ په قبیله کې نور سړي نشته دی دمولو والا نو چې دوی لاړه ابو سعید خدري رضی الله عنه هغه سورې فاتحه وویله او په هغه ځای باندې دم کړی دم هغه ښه شو هغه وله بیا 30 ویزې هم ورکړې په دغه کې چې یاره دا ډوډۍ ستا د وجې نه زه پکې ښه شو او شودې وله ورکړې چې یاره مهمان نوازۍ ته ورته ورکړې هغه راغله رسول الله مبارک ته وفرمایله یعنې هغه ویزې نه استعمالولې چې یاره دې استعمال څنګه دی رسول الله مبارک ته وفرمایل چې یاره دا شرط کار وشو دا د څه پته وه چې دا صورت د دم کولو دی
صحیح ده نو یعنی د صحابي په خپله باندې چې دا صورت هغه دم کو او په یو کافر باندې نو هغه کافر ته پته نه لګي خو هغه کس چې دی د هغې سره خوشحال صحیح ده که نه نو دا د دې صورت چې دی ډېر فضایل دي ډېر برکات دي ځکه په هر مونځ کې خلک الحمد لله ټول ثنا صفت چې دی الله تعالی لره دي رب العالمین چې هغه رب دی د ټول عالم الحمد ټول ثنا صفت یعنې ټول تعریفونه کوم تعریفونه او ثنا صفت چې مخکې شوي دي کوم چې اوس کېږي روان دي او کوم چې دا روان مستقبل آینده وخت کې کېږي هغه ټول تعریفونه او ثنا صفت چا لره دي الله تعالی لره دي رب العالمین کوم الله تعالی چې هغه د عالم رب دی د چا رب دی د عالم رب دی عالمین عالم د عالم جمع د عالم چې دی ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي چې عالم په دنیا کې عالمونه چې دی هغه څو دي 40,000 عالم تاسو اوس په ساینس دور دی تاسو ویل دي که نه چې دا دنیا د زموږ د نظام شمسي چې دی وړه غوندې سره او زموږ دا نظام شمسي چې دی دا د کهکشان چې دی وړه غوندې سره او کهکشان په دې دنیا کې چې دی هغه د ګلیکسي چې دی هغه وړه غوندې سره او په ګلیکسي کې چې دی هغه په کروڑونو چې دی هغه کهکشان دي او په دې کائنات کې چې دی په کروڑونو اربونو ګلیکسي دي سوچ کوئ چې دا کائنات به څومره رقم دي په هغه صورت کې چې والې نو عالمین خدای بلا او بې شمېره دي نو ځکه وایي چې رب العالمین چې عالمونو د ټول عالمونو رب دی یا د عالمین نه مراد مخلوقات والے چې د ټولو مخلوقاتو رب دی صحیح ده بس دا وکړئ